دې بدن او دې روح ته به وایي او تپوس ته نه کوم وی یو ړوند دی او یو شل دی دا فرشته به ورته وایي او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي د ړوند نظر نه لګي چې راویښ وکړي او د شل ورته لاس ته رسي چې راویښ وکړي وی د شل دی ړوند ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شې چې د دې په اوږو د پاسه سور شم نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه نو زه به اوچت شم دا میوې به روش وکړو نو ډېره ښه ده نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي د شل خو خپې نشته سترګې ښایسته دې ړوند ته وایي داسې نیغ ده نو ځي ښي طرف ته توشه ګس طرف ته توشه په باغ وردن نه دلته اوس درېږه دا ونه ده نو هغه شل خو خپې نشته په ړوند د پاسه ناست دی میوې روش وکړي جولی یې ډکه کړي نو وایي وایې دې کې مجرم کم یو شو فرشته ورته وایي څوک مجرم هغه روح او بدن ورته وایي وایي دواړه مجرمان دي ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت کړه او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده دی ولې وګې ته وخته پر دې میوې را شوکئ وایي دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه دا روح ګرځئ وایي چې دواړه مجرمان دي نو روح هم مجرم بدن هم مجرم دواړو ته سزا به ملاویږي